أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. سورة زخرف آخر دے مخی آیاتونو کی عیسیٰ علیہ السلام تذکرہ وا دے خلقوی یو خبر داو چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یو خبر دا کی چی زمانہ هم داسی جوڑ کئی لکه څنګه چې عیسایانو د عیسی علیہ السلام نه جوړ کړو. د عیسی علیہ السلام بندگی کولا غته الہ وی نو تاسو ماتم الہ وای زمام بندگی کوي. دا د مشرکانو خیالو الله رب العزت پاغي باندې رد کړي. داسې نه ده. د عیسی علیہ السلام په باره کې چې کله مخکې آیتونو کې راغله چې دا خلک د چا بندگی چې په دنیا کې کوي نو دا به په آخرت کې جهنم ته ځي. نو دی وی د خدای په خپل د عیسی علیہ السلام تذکرہ کوي او عیسی علیہ السلام د هغه بندگی شوی دا د عزیر علیہ السلام شوی دا نو من ور سره زو د هغې سره موږ تلی خیو. الله د هغې رد وکړو چې دا کومه خبره چې دی کوي چې عیسی علیہ السلام او عزیر علیہ السلام وغیرہ اولیاء کرام دی بزرگان دی ملائک دی د هغې بندگی شوی دا هغې به هم جهنم ته ځي. نو دا خبره د دې غلطه ده. ان الذین سبقت لهم من الحسنى فاولئک عنها مبعدون. الله وی دغه به لرې ساتلی کېږي د جهنم نه. دومره لرې به لا یسمع حسیسها کشار به هم نه اوري. دومره لرې به دارنګې د خلکو نورې خبرې وي الله رب العزت پاغي باندې رد کو. د عیسی علیہ السلام د عبدیت تذکرہ وا عیسی علیہ السلام راتلو یا د قرآن کریم راتلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم راتلو دا د قیامت نښه ده. تذکرہ شوی وا عیسی علیہ السلام خلقو ته واضح دلائل راوړي او هغه دا خبره کړو چې ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه. الله زمام رب دې استاسو مرب دې نو داغه بندگی کوي هغه ته یو وای هغه یو وګڼي نه غلار دغه دا دبل چا بندگی چې کوي نو دا خو نه غلار نه ده. د خلکو لا زورن هم وي تخویفات هم بیا متقیانو د پاره چې دی د یو بل دشمنان کیږي نه او دا کافر چې دی دا به د یو بل دشمنان کیږي په قیامت کې. او دا بیا د نیکانو خلکو تذکره کوله د جنت چې دی به جنت ته ځي د جنت د بعضې نعمتونو تذکره کوله. وس دې ځای نه د جهنمیانو تذکره کوي د مجرمانو او د هغې د جهنم بعضې حال ذکر کوي. ورپسې مسله د توحید په یو بل انداز باندې پیش کړي. دلائل په توحید باندې پیش کړي او بیا تزهید فی الدنیا او دنیا سره مینه مه کوئ دنیا نه برغبتی اختیار کړي او د قیامت تذکره کوي. آخر کې بیا مسله
صداقت د پیغمبر او وینا د پیغمبر داغی تذکرہ کوي، منځ کې دلیل اعترافی داغی تذکرہ وي. صورت با په دغه باندې ختمي. په صورت کې ردو په مجعول الہو باندې کم الہ چې د خلکو جوړ کړلی، خلکو ځان له نیولي پاغي باندې ردو، رد شفاعت قهریو، دارنګه ردو په اتخاذ الولد باندې. ان المجرمین فی عذاب جہنم، یقینا مجرمان خلق با پا عذاب د جہنم کی خالدون، ہمیشہ چې کافر دے مشرک دے نو ہمیشہ د پارا پا جہنم کی ہمیشہ تر ہمیشہ، وی تل تر تلا ابد الآباد، ہمیشہ د پارا بدی پا جہنم کی، دی جہنم نہ وتو چانس دی نشتی. لا یفتر عنہم، کمے بن کی گی ددینا، عذاب د جہنم بکمی گینا، دی لوپ کی چھٹی نور کولے کی گی ددین عذاب بکمی گینا، وہم فیہ مبلسون، او دی بئی پدے کی ناو میدا. وما ظلمناہم، مگا ظلم نہ دے کڑے پدے خلق بانے، ولیکن کانو هم الظالمین، لیکن دا خلق پخپل ظالمان. اللہ وی ما ددین اس کمے نہ دے کڑے، دی چی کم عمل کرلے داغی عمل بدل مور کرلا، منگا پدی بانی زیادے نہ دے کڑے، ظلم یو نہ دے کڑے، دا خلق پخپل بانے پا دنیا کی ظلمی کاؤ، شرکی کاؤ، کفری کاؤ، دا دی ظلم کنا، دا اللہ پا حق کی دی ظلم کئی، دا اللہ پا حق کی ظلم سرے شرک کولی، کفر کولی، نو دا اللہ وی ما پدی بانی ظلم نہ دے کڑی، پخپل بانی ظلمی کاؤ، نو شرکی کاؤ، کفری کاؤ. قیامت ورځ بشي، جہنمیان بجہنم تلاړ شي، وخت به تیر کی، ناواز بو کی، مخې تیر شیو. لخزنت جہنم، چوکیدار د جہنم ته وایي موږ له چوټي راکی. دارنگی دا اللہ نا وغواڑی، خدا اولنا دی دا واسطو مرانی دینو دا واسطو واسطی اول مخی کئی، ناول با یوی نادو یا مالکو، دارنگی خزنتی جہنم آغت بوئی منگ لدی چوٹی راکی، یو رز دی منگ مائی آسانی راولی، یو خفف عنا مخی ترشیو، آسانی دی راولی یو رز سوخ منگ بانے پدی عذاب کی. اولی لگے ما تمو آئے الدگی آغت تبوئی دا اللہ نو وارا دلتا کی وئی دویم سوال ددید آوے. ونادو، آواز بہو کی دی، یا مالکو، چے اے مالکا، مالک دے چوکیدار دے جہنم، لیغزی علینا ربک، پکار دے چی فیصلہ دیو کی پا منگ بانی استارب، منگ بانی فیصلہ دیو کی، مطلب دا چی منگ دی مڑکی، منگ دی ختم کی. ورپسی وقف تے بعض علماء لکل لی چی زر کال و پدے کی تیرشنو، جواب برست زر کال بعد بجواب میلوش. قالنو دا مالک بو توئی انکم ماکسون، یقیناً تاسو وبکی پراتای، مرگ نشتے، مرگ ختم شوے دے، مرگ لمرگ راغلے و مرگ ختم شوے دے. انکم ماکسون، یقیناً تاسو وبکی پراتای، تاسو پدے کی وسیدون کی آئی دینا دو تو لار نشتی خواہ. نور پسی خبر کئی، لقد جئناکم بالحق، یقیناً را وڑے منگا تاس تو حق لرا پا دنیا کی، ولیکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن اکثر ستاسونا حق لرا بد گنون کیوں. منگ والا حق را وڑے قرآن یو تویلے، توحید مسئلہ تا بیان کروا، دا شرک رد یو تا کڑے،
وخت په باندې پیغمبران راغلي هغه مسئله بیان کړوي آخر کې قرآن لقد جئناکم بالحق یقین راوړو موږ تاسو ته حق یو راوړو آخر کې قرآن راوړو پیغمبر راغلو ولکن اکثرکم للحق کارهون لیکن اکثر تاسو نه حق لرا بدګنون کیدي ام ابرموا امرا فإنا مبرمون دا تخویفات بیان شي دي عذابونو تذکرہ شوی دا بیام دا خلق لګیا دي شرک کې اخته دي شرکونه کوي کفر کې اخته دي کفر کوي نو الله رب العزت وی ام ابرموا امرا فإنا مبرمون آیا دی مضبوط کړه او کار لرا فإنا مبرمون یقین موږ مضبوطون کیو منگم مضبوطون کی اوکار لرا دی سکار مضبوط کرے ازان علیہ السلام قتل یا عذاب نہ ببچی جہنم نہ ببچی اسے لاری سے قتل ہی دسا ام ابرمو امرا فإنا مبرمون یقین منگم مضبوطون کی اوکار لرا دلیل پارا فیصلہ منگا کرلا دنیا کی اللہ رب العزت طویلی قرآن کریم کے ایسے پزیبائیں دا خبر ذکر شیدہ کله د شرک خبره کوي کله د کفر خبره کوي چا چې شرک وکړو ومن یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه ومأواه النار چا چې شرک وکړو نو دا هغه ټکانه جهنم دی ومن یشرک بالله فکأنما خر من السماء دارنګي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک اللہ شرک چرت نہ معاف کئی دے شرک نہ علاوہ دے شرک نہ خطا نور گناہوں کو غاڑی معاف بے گی لیکن شرک نہ معاف کئی یا قانون لکھ رہے شوے قانون دے دا نو دی سکڑی دی نا نشتی ہو سرا اس لار و سر نشتی ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم آیا دی دا گمان کی چی منگا ناورو دا دی پٹی خبری او دا دی دا جرگو خبری بلاولنا ورسولنا لدہیم یکتبون او رسولان زمانگا استازی زمانگا دا دی سر دی چی آغا لکل کئی ہر انسان سر ملائک دی یو دی کرامن کاتبین لکن کی دی آغا عام ویلکی گی د دې ډیوټي بدلیږي یو د ورځې دی یو د شپې دی نو د ورځې هغه سحر راځي سحر مانځه کې دلته کې یو ځای کېږي نو دواړه ډلې د شپې هغه هم او د ورځې هغه هم سحر مانځه کې یو ځای شي سحر مونځ وکړي نو بیا ځي نو چې وګورې دی پکې نه نو خبر د دوران شي دواړه ولیکي سار مانځ کې دی نو او چا چې سار مونځ کو نو ملائک ولیکي د شپې هغه هم ځان سره ولیکي د ورځې هغه هم ولیکي چې منګه چې لاړو نو د مونځ کاو ابل وایي منګه چې راتلو نو د مونځ کاو دواړه ولیکي دانګې مازیګر مازه کې دی یو ځای کېږي ناغه د شپې هغه وایي موږ چې راغلو نو دی مونځ د مازل روانو مونځ یې کوو د شپې هغه هم ځان سره ولیکي موږ دا ورځې هغه هم ځان سره ولیکي چې موږ ورځ ختمه شوه ډیوټي ختمه شوه نو موږ چې دی پرېښو ډیوټي چې موږ حواله کوله بل ته نو په مانځه کې حواله کړه د اصلي مونځ کوو دواړه ځان سره ولیکي مونځ یې کوو هر یو عمل رسو را روان دی صورت قاف کی راضی دے دخلین سا کریمن نو باسی الا لدیہ رقیب عتید ما یلفظ من قول یو خبر د دخلین نوزی د جبین نوزی دے نگزاری الا لدیہ رقیب عتید مگر خبر لکلے کی ملائک تیار ولاڑی دلائے ورسولنا لدیہم یکتبونا استاذی زمانگا ددی سری چاگ لکل کئی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین وتوایا کچرے
رد دے په شرک باندې په بل انداز. الله یو ته وایي زه د رحمان ذات خبرې کوم، د الله خبرې کوم. نو ان کان للرحمن ولد، کچری د رحمان ذات د پاره اولاد وې، زوی وې، نازولې وې، فانا اول العابدین، نو ما به اول داغه بندگی کوله. ولې دلته کې زموږ دنیا کې موږ ګورو چې د چا سره ته خکې خو ته ګورې نو داغه اولاد سره هم سره خکې، اولاد سره خېګړې کې د اولاد سره خوږه خبره وکي، هغه پلار ویني و دا زما خو د بچی سره چې د دومره مینه ده، دیو سره خپل خبره کوي، خو د زما سره مینه ده ځکه کنه. یو دای او دویمه زمونږ پښتو کې مشهوره ده، وای کو ګجر خپکه نو کټه ولا هوا ګجر والے ده. مطلب دا دی چې د هغه کټه خو لري خبره ده، دغه د زوی خبره ده. نو ان کان للرحمن ولد، کچری رحمان ذات د پاره اولاد وې، نازولې وې، زوی وې، فانا اول عابدین، نو ما به اول داغه بندگی کوله. خو زه د بل چا بندگی نه کوم، نو پته داو لګېده چې اولادی نشتی، زوی نشتی، نازولې نشتی. نو انداز دی. دویمه دا ده قل ان کان للرحمن ولد، کچری د رحمان ذات ولد وې، زوی وې، نو فانا اول العابدین، نو زب و اول د نفرت کوونکو نه وسم ز اول نفرت کوما. او هغه وخت چې اولاد و نو ما به الله نم نفرت کړو. ولی الله هغه ذاتی چې هغه جز نه ښه، اولاد صحیح، اولاد خو جزئی کنه، نو دا خو الہ نشو، دا خو الله نشو چې هغه اولاد ده. ما به دغه الله نه نفرت کړو، چې د الله نه مې نفرت نه دی کړی او د زوی نه نفرت کوم، نو پته دا ولګېده چې اولاد یې نشتی. سبحان رب السماوات والارض، پاکی د الله د پاره چې رب دې د اسمانونو د ځمکې، رب دې د عرش، اما یصفون د هغه څه نه پاک دی چې دا خلق وسره کوم صفتونه وایي. فذرهم، نو پرې د خلق لرا یخوضوا ویلعبوا، چې دی په عبس کې نوځي او لبي کوي، حتی یلاقوا، تر دې پورې چې ملاقات شي دي دغه ورځې سره، یومهم الذی یوعدون، د دې دا ورځ سره چې دې سره کوم وعده کې دی شي، قیامت ورځ ده. هغه ورځ پورې الله یې پرېږده، نه مني چې نه مني، نو پرېږده چې څه کوي دی، اسیم چې زی نو زی دغه دی بل نشتی. وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله، هغه الله، وهو الذي الله هغه ذات ته، فی السماء اله چې په اسمان کې هغه معبود دی، وفي الارض اله، او په ځمکه کې هغه معبود دی. پس اسمان کې هم هغه الہ دی، پس ځمکه کې هم هغه الہ دی. په اسمانونو کې هم هغه دی چې هغه ته آواز کولی کېږي، هغه پر یاد رس دی، هغه مشکل کشا دی. او په ځمکه کې هم هغه پر یاد رس دی، هغه مشکل کشا دی، بل څوک نشته، د قیق یو ذات دی. وهو الحکیم العلیم، الله دی حکمت والا پوها. وتبارک الذی له ملک السماوات والارض، مسله د برکت ورکوونکی یوازې الله دی، خیر ورکوونکی الله دی، بل څوک نشتی. مالا بکی خیر واچو وی، برکت پکی واچو، برکت وی خیر تا. آغا خیر برکت منگا خلق عام طور بانے پدی بانے پوئی گی برکت ستا وی. یو سڑے دے خوراک راوڑ لگ راوڑ، اللہ پکی برکت واچو، او آغا پا ډیرو کسان بانے پورا شو، ډیر کسان پی ماڑو شو. اگر ډیر برکتی ډوڑی وہا، ټول ډوډۍ لګوا، ټول خلق په ماړه شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر شی واقعات داسې دي، غزوه خندق او غزوه احزاب،
مخکې تیر شوي موږ ویلي هلته کې یو صحابي دی هغه ولیدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ګټې تړلي دي د لوږې د وجې نه ګټه چې وتړي نو دا ګټه زور کوي نو د ملا نیغی دې دپاره کوي خلک وایي دا ګټه ولې تړي ګټه دغې دپاره تړي چې د باندې زوري چې دا ملا یې نیغی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه ګټې تړل وې صحابي ته پته ولګېده دا خو کور ته لاړ پټ تپوس یې وکړه څه شته که نه بیا دغه یو بیزه غونته کېده او کور کې لګوډې بس څه دومره خوراک شته چې د 15-16 کسانو کېږي بس موږ کور والا به وخورو 15-16 کسان نور پکې ځایدې شي یې صحیح ده وی ته دغه زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ویم چې 6 کسان دې ستا سره راشي وی ټیک ده رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت منظور کړ وته وی چې کله تیاریږي نو ماته وایي بیا هغه جالته کې هغه شونه پاخ چې کله خبره تیارېدو ته نږدې کېږي وړاغې ګلې اوس ډوډۍ پخول غواړي دغه وخته پورې کټوۍ باندې کړله کټوۍ پخېږي سربت نه ورکوئ هغه وخت بیا ما ماته ووایي لاړ چې کله تیارېدونکي شو دا څیزونه نو راغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي چې تاسو یو سره 15-16 کسان نور تاسو راشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ودرېد اعلان یې وکړو وی هلکه راځئ اے صحابي تاسو له ډوډۍ کړله سړی وی زه په شرمونو وشرمېدی نو که دا اوس نه 10 کسان دي نه 20 دي دا په سونو کسان دي د دې به څوک ځي وروستو دا کم از کم 1400 کسان خو که نه ورپسې وروستو دې چې تللي حدیبیې ته نو حدیبیې کې 1400 کسان وي نو 1000 کسان شو ډوډۍ څومره ده ډوډۍ د 6 کسانو ده او که 1000 کسان پې ماړی څنګه کېږي هغه وی ځه کور ته راغی وی ښځې ته یې وی زه پیغمبر خو راسره داسې وکړه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې ویلي چې دومره کسانو تیاری دی هغه یاو وی بیا څه غږ مه کوه بس پرېږده هغه ته یې پرېږدئ چې هغه څه وایي څه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د کټوۍ نه به سر نه لرې کوئ وړه دقسې به یې هغې نه به پخلی نه شروع کوئ کسان تیار کوي چې پخی یې بیا هغه راغله پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی دعا یې وکړه وی بس کټوۍ ته په خپله باندې ودرېد نور دی ډوډۍ پخوئ هغه ډوډۍ پخولی یو ډوډۍ اخلي او هغې باندې له پاسه غوښه ږدي او ورکوي یې ځه اسان کار و نه خو زموږ دعوتونه یا خو ډېر ګران شي نو هغه کټوۍ نه غوښه راخلي او په دغه باندې ورته اچوي ډوډۍ باندې او دا واخله ځه دا کوم ځای کې ځان نه خوري ځان نه خوري هغه ټول څومره صحابه چې وو هغه ټولو ته ورسېده او بیا هم هغه صحابي وایي چې موږ وایي چې دا کوم ځای نه راځېږي کتې نه راځېږي لاندې نه دې ته برکت وایي شی لږ دی او پوره کېږي د ډېرو خلکو دپاره ایو بله واقع چې کوم عام مشهوره ده ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ پسې پاسې وی زما یو خبره وه هغه خبره واورېده دغه وکړو جواب ول ورکړو روان شو تی لاړ عمر رضی الله تعالی عنہ لاړ راغی هغه ته یو خبره یو مسله ده هغه ته خبره وکړه هغه پرېښو لاړ دی په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی هغه پسې ورپاسې هغه پوه شو پې وی ته مسلې تپوس نه کې خو راځه وی ځه بوی ته جماعت ته صفې ته بوته هلته کې کم کسان چې وو نو وی د 200 نه کم شوي نه دي چې ته ها دغسې خوا او شا کې به نو په دې کې په پیاله کې پیاله ورته وی لوټه ورته په دې کې پۍ چا راوړو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ماته وی چې ورشه صفې ول راوواړه
آسوپی والا راغلو ودا پتی باندې وس تقسیم کا لوټه دا وېزا یو ستهونه سم زما ابو هريره رضی الله عنه زما خو پکې ټکه نه رسیخه یا دومره کسان دي 200 کسان دي په لوټه د نو سمره یو ټکه او ټکه کنه نو مدخي هغه یو ته نسی اغاز کی بل ته نسی اغاز کی بل ټول اوس کو اخر کې وې زپات شوم رسول الله صلی الله علیه وسلم پاتې شو ماته چوس کا ما یو مسکو ما اوس کو ما یې بسته وینا نور اس کا جما نور اس کو وې نور اس کا ما نور اس کو وې دس شوما چې بس ما وې پدې نکونو باندې رانه بېږي بسو دومره لګا موړ شوما چې زما دې نکونو ته ما سر راو رسید ښا بیا چې پاتې شو رسول الله صلی الله علیه وسلم مسکو یہ ته برکت وای نو دا برکت چون کې سوګ دے الله وتبارک الذی له ملک السماوات والارض برکت ور کون کې هغه ذات ته چې دا پلاس کې بادشاہی آسمان نو د زمکه دا ما بینو ما چې په منځ دې دواړو کې دی وایندو علم الساعه او دا هغه الله سره علم د قیامت ته ویلې ترجون الله طرف ته تاسو ټول ورګرځول کېږي ولا یملک الذین يدعون من دونه الشفاعه اصل مخ کې خبره من کړو اعتراض دی یو دلته کې هغه جواب دی اعتراض داو او ته الله نه سوا دی نور ته ولې رحمت شوه ودا دې ته موږ رحمت شو زکه وایو چې د دې لاس الله تشن پری دی د دې خبره الله زمکه ته نه غورځي موږ ته زکه وایو الله جواب کوي چې او دیکھو الله ته خبر هم نشي کولای ولا یملک الذین يدعون من دونه الشفاعه او اختیار نه لري کسان چې داخله وتره مدد شوی د الله نه سیوا الشفاعه د سفارش کولو صرف داغه خبرې کولو اختیار نه لري خبره نشي کولای نو مناو به سکی الا من شهد بالحق مگر هغه څوک چې هغه گواہی کړل په حق باندې وهم یعلمون دی پويږي دا الله په وحدانیت باندې پويږي ولا انسان ته من خلق السماوات من خلقهم وکته تپوسو کې د دې خلقونه چې چا پیدا کړی دي ليقولن الله نو خامخادي وای چې الله فانا يفكون كم طرف د دیاړه ولې کیږي وقيله او گواد وینا د پیغمبر یا ربي چې زما رب ان هؤلاء قوم لا يؤمنون یقینا دا زما دا قوم چې ده هؤلاء قوم دا قوم لا يؤمنون ایمان نراوړي فاصفع عنهم نا الله یو مخواله ود دین وقل سلام وای سلام سلامتی خبره کوا روغ خبره کوا د توحید خبره کوا د دین خبره کوا فسوف يعلمون زرد چې داخله به پوشي ان المجرمین فی عذاب جهنم خالدون یقینا مجرمان خلق په عذاب د جهنم کې وای همیشه لا یفتر عنهم نبس پکول کی د دینا عذاب وهم فيه مبلسون او داخلك به پدې کې نا امیدی کوونکی وما ظلمنا من ظلم نه کړي په خلق باندې ولکن كانوا هم الظالمون لیکن داخلك په خپل ظالمان ونادو आवाज بو کی یا مالک چې اے مالکا ليقضي علينا ربك پکار دي چې فیصلو کی په موږ باندې د مرګ ستارب قال انکم ماکسون نورس زر کال رست جواب به ملاوشي یقینا تاسو پکې یي تاسو پکې اوسېږي تاسو پکې درنګ تیرا وای تاسو پکې پراته لقد جئناكم بالحق یقینا موږ راوړل تاسو ته حق ولکن اکثرکم للحق کارهون لیکن اکثر خلق تاسو نه حق بد غني ام ابرموا امرا آیا دې خلق مضبوط کړي او کار لره فینا مبرمون یقینا موږ مضبوطون کی او کار لره ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم آیا ګمان کې داخله چې موږ ناورو پټي خبرې د دیو جرګې د دی بلا ولنا ورسلنا لديهم يكتبون او استاذ زمونږ د دې سره دی اغلی کل کوي قل ان كان للرحمن ولد وتوا چې د رحمان ذات د پاره ولد وې زوی وې فانا والعابدين نو ما به اول دا بندگی کولا یا که د رحمان ذات د پاره ولد وې نو سبا وې اول د نفرت کوونکو نا سبحان الله سبحان رب السماوات والارض نو پاکی بیان وای پاکی د رب داغه ذات د پاره چې رب د اسمان نو د زمکه رب العرش رب د عرش اما یصفون د هغه سنه پاک غنی پاک پاکی ولا بیان وای داخله چې کوم صفاتونه وای فزرهم
نو پرې دې خلق لره یخوز و یلعبو چې په ابس کې ورننوزي او لبي کوي حتی یلاقو تر دې پورې چې ملاقات شي دي یومهم الذي یعدون د دې دا غره سره چې دې سره کوم وعده کې دي شي او هو الذي الله غزاد ته په السماء اله و فی الارض اله چې په اسمان کې هغه اله دی او په زمکه کې هغه اله دی وهو الحکیم العلیم الله دې حکمت والا پوها وتبارك الذي له ملك السماوات والارض برکت والده هغه ذات چې داغه په اختیار کې بادشاہ د اسمان نو د زمکه و ما بینهما چې په منځ دې دواړو کې دي وعنده علم الساعه الله سره علم د قیامت ته ویلې ترجون الله طرف ته بټول ورګرځول کېږي ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعه او اختیار لري کسان چې داخله کو تر مدد شوی د الله نه سوا د سفارش کولو الا من شهد بالحق مگر آسوک چې گواہی کړي په حق باندې وهم یعلمون او دی پويږي ولا انسان تم من خلقهم او کته تاسو کې د دینه چا پیدا کړی دی لرا لا یقولون نو خامخادی وای چې الله فانا يفكون کم تر تدی اړولې کیږي وقیله او گواده وینا د پیغمبر یا ربي چاغه بدا سی وای اے ربا اے زما ربا ان هؤلاء قوم یقینا دا قوم لا یؤمنون ایمان نه راوړي فاصفح عنهم الله یو مخ اړو د دینه وقل سلام او وعد سلامت یا خبره فسوف يعلمون زرد چې دی په پوښي الله رب عزت مولا قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي واخره نو مخنا سبا قیامت تاسو